بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو الب خان شیرپو، کیمرامین ناصر یاسر خان دی. په تنګي کې موجود یم په جامع القرآن چې دا د دې تنګي لویه مدرسه ده او د دې مختمم چې کوم دی تعارف محتاج نه صاحبزاده پیر مفتی ګوهرعلي شاه صاحب چې د ټول 400 علما هغه په پهر هم کوي، هغوی ته تم هم ساتي او چې کله په سخت راشي نو بیا مفتی صاحب حاضروي. خو ګرانو کتونکو ما ډېر دارالعلوم کتلي دي، ډېرو دارالعلوم ته تللی ما د مفتی صاحب د قابلیت باره کې موږ کلونه مخکې اورېدلی دي، خو نن چې رالو نو پریکټیکلي موږ دا درس مو کته، دا طالب علمان ناست دي زده کړه کوي، خو پریکټیکلي ما داسې نه دي کتلی چې مفتی صاحب سره په لاس کې یوه بیټري ده، هغه څه وایي هغه چې ونیسي او دا پلانکې نمبر کتاب دی او پلانکې نمبر جیل دی، دا وګورئ چې دا دې ټیم کې دغه کوي، دا وګوره دا داسې به ما چېرته نه لیدلی. کله چې ما ته یو کس خبره کوله وي زه لاړم او پیتوه چې کومه ده نو په څه کې مې ته پیتوه راغستله نو وي ناستو مې راته وایي چې هلکه هغه پلانکې نمبر کتاب جیل نمبر دا او ورق نمبر دا راواله. نو هغه ما داسې نه منله، خو نن پریکټیکلي د طالب علمانو د وړاندې دا خبره ځکه کومه چې زه هم د درس کې کېناستم لږه او ما واورېده د مفتی صاحب، نو دا داسې چېرته تاسو به نه کتلی چې دونه کتابونه او د کتابونو حوالې ورکوي چې دغه کتاب چا لیکلی دی، د دې مصنف څوک دی، په دې کې څه لیکلی شوي دي. نو دا دارالعلوم دی. بل مفتی صاحب چې کوم دی خو اپنی مدد آپ لګیا دی او دا دارالعلوم یا غم خادم کوي یا سیاست هم کوي، خو موږ ته کله نه دی ویلي چونکې په موږ باندې ډېر څه فرض دی چې یاره د دارالعلوم دپاره چانده پکار ده، ځکه چې دلته ډېر غټ لنګر چلیږي، دلته کې ډېره لوی کنسټرکشن روان دی، نو د لوی اختر مخې دي خلکه به صدقې ورکوي، نو هغې خلکو له هم یو موقع ورکومه، هغې له هم یو موقع ورکومه. خو تاسو به چېرته دومره غټه لایبرري چېرته به هم نه کتلې چې د هغې دننه طالب علمانو ته زده کړه ورکوي او هغه ورته باقاعده کتاب چې یاره دا کتاب ځان له واخله، دا کتاب دلته میلاویږي. نو دا د مفتی صاحب د قابلیت هسې نه و چې تاسو نن سبا خو سوشل میډیا روتې را هر سړی راشي مخې ته کیني او څو خبرې وکړي، موږ وایي پلانکې پریکټیکلي چې کوم دی هغه مفتی صاحب خو خبره کوي نو د کتاب نه به درته ثابتوي او په دې کتاب کې دې کس لیکلی ده او په هغې باندې خبره ترې کوي. او بل دا جعلي پیران راوتلی دي، جعلي پیرانه. نو ګرانو کتونکو او ځان سره لا کم خلک کینی، په دې به زه د مفتی صاحب سره چېرته بل ټایم کې خبره کومه نو هغوی چې هغه مونږ کور کې لس 100 روپۍ پرېږدو هغه چې کوم دی نو هلته کې پاتې شي. دا د مفتی صاحب استانه ده، دلته کې ناست دي چونکې د مفتی صاحب په 400 کې مدرسه د یو شمېر مدرسو بنیادونه چې کوم دی هغه مفتی صاحب کېښودل او یو شمېر د دوی د زیر نګرانۍ چلیږي. د صاحبزاده پیر مفتی ګوهرعلي شاه صاحب جام دا دارالعلوم القرآن والسنه دا تنګي نه دی، بلکې چې تاسو وګورئ نو په 400 کې، په شب قدر کې، داسې په پیښور کې ډېر لرې لرې ځینو لازي. ګرانو کتونکو خپل ځاني د علماو ډېر زیات قدر کومه او الحمدلله دغه علما زما ډېر قدر کوي. هغه منل او نه منل هغه بېله خبره ده، خو دا به دا ټول علما هم مني او دا ټول خلک به دا مني چې یو داسې لایبرري چې په دې دا کتابونه زه یم صرف د کروڑه روپو خو دا کتابونه دي، دې کې یو کتاب چې کوم دی نو زرګو ته رسېدلی دی او دا دې طالب علمانو ته پریکټیکلي چې کوم دی نو هغه ښیي. خو دې وخت کې ما لږ دا درس ډسټرب کو، هغه درس کې چې کوم دی نو هغوی پکې هم خپل کار کوي چې دغه رجسټر چې کوم دی نو هغه مفتی صاحب دغه ګوري. نو نن درته مفتی صاحب ډېر د نږدې نه متعارف کومه، خو بیا به دا وایم چې دلته لنګر چلیږي، دلته کې د کنسټرکشن کار روان دی، ډېره لوی آبادي روانه ده. نو د آخرت د توحې دپاره خو چې ځان له په آخرت کې بنګله جوړوي نو زه تاسو له یو ډېره ښه مقدر کومه چې راشئ دارالعلوم والقرآن والسنه تنګي کې تاڼې سره بالکل جوخته نور. دا یو تاریخي مدرسه ده، تاریخي دارالعلوم دی او دا مفتی صاحب اپنی مدد آپ یعنی دا ځمکه یې خپله ده، دا چا نه ده چې یاره چانه یې اغستې ده یا دا صاحبزادګان دي د تنګي او مفتی صاحب خپل ځاني چې کوم دی د کوره ښه
مضبوط دی نو چې څه اړې موړي ده هغه یې خو خرچ کړله. اوس خلکو له چې کومه ده هغه موقع م ورکوو او دا زه ورکوم دا موقع چې راشئ په دې کنسټرکشن کې چې کوم دی ضرورت دی دلته دې لنګرخانه کې ضرورت دی د دې طالب علمانو لپاره چونکې خو مفتي صاحب چېرته کراچۍ ته لاړ شي خلک دعوتونه ورکوي یا بل ځای ته لاړ شي او لږ شانتې اشاره مو کي نو راورېږي وپې خو نه دا د دې تنګي خلکو د چارسدې خلکو د دې ځای نږدو بلکې د تنګي چې کم مسافر دي نو په دې ویډیو باندې به نمبر وي په هغه نمبر باندې رابطه وکړي او په دې مدرسه کې خپله حصه واچوي. ګوره دا لنګرخانه چې کومه ده یو هغه د عمران خان لنګرخانه نه چې هغه هم سیلاني NGO لنګرخانه وه او برید په پیغه تاول. دا لنګرخانه چې کومه ده دا طالب علمان خپل بچي پرېښي دي خپل مور پلار یې پرېښي دي موږ خو ټوپۍ هم په سر نشو ایښودی یاره خپله به لږ سوچ وکړو زه پټکي پسې خبرې کوم که نه زه ټوپۍ په سر ایښودی شم نه زه پې یا شرمېږم او یا راباندې بوج وي دوی شپه ورځ دا پټکي وښلي وي او ورسره چې کوم دی نو دوی شپه ورځ د الله په عبادت کې صرف وي چې چېرته داسې غلط کار رانوشي نور دا غلطۍ کېږي انسان د غلطو پتله ده خو د عالم غلطي چې کومه ده معمولي غلطي موږ ډېره غټه غلطي حسابو او بیا په دغې غلطۍ باندې چې کوم دی نو د صاحبزاده پیر مفتي ګولي شاه صاحب دې علمو له زړه ورکړه خو نن هغه په سوشل میډیا باندې راځي نو دې علمو ته یې ده ووی چې خپله کمزوري خپل طاقت وګڼئ دا نه چې چا پسې په ویډیو خبره وکړو بس لاړه مات شي نه جواب به ورکې. نو دلته کې د فتنې خلاف دوی اواز پورته کړی دی مفتي صاحب چونکې مفتي صاحب په سوشل میډیا ډېر متنازع دی او متنازع په دې دی چې مخې ته راځي په هر څه باندې جواب ورکوي چاته جواب نه پرېږدي. نو ګرانو کتونکو په دې دغه کې ما چې چونکې مفتي صاحب خپل کار هم کوي د دې نه پرس په دا درس بیا هم شروع کېږي سهار نه واله تر د غرمې پورې د غرمې نه پس بیا نورو دارالعلومو ته ځي د نورو چې کوم دی په چارسده کې په رزړو بایپاس باندې هلته د یو مدرسې بنیاد یې ښودلی دی خو په دې کې ما تاسو ته دا ښودله چې دا وګورئ داسې لایبرري یا داسې دغه چې پریکټیکلي دې علمو ته دا کم چې ناست دي دا کم چې زده کړه کوي دوی ته پریکټیکلي ما خپل ځاني نه ده لیدلي هر دغه کې لایبرري شته هر دارالعلوم کې خو مفتي صاحب ورته باقاعده چې کوم دی بیټري ونیسي چې دا کتاب دی په دې کتاب کې دا نمبر جلد دی نو دا به زه ډېر کم علما چې کوم دی خو شیخ الحدیث ورته وایي نو د حدیثونو باچا ورته وایي نو مفتي صاحب چې کوم دی هر پن مولا دی په هر پن کې چې کوم دی الحمدلله هغوی له خدای پاک پوهه ورکړې ده استانه ده دلته کې او دغه دربار عالیه مفتي صاحب د قربانو د سرمنو خبره مې اورېدلې وه علمو ته چې کوم دی لکه دا یو سرمن خبره وه حقیقت د ډېر ټیک ټاک خبره یې کړې وه هغه هم چې کوم دی دوی حکومتونو پې بنده کړه خو بیا هم غورې زموږ نه یې ښه واچوله ښه یې وخوړله او ښه عزت یې چې کوم دی نو په هر ځای کې شته دی دا خبره نشته. نو ګرانو کتونکو مفتي صاحب سره به دې نه پس خبرې اترې کومه دې نه پس به خبرې اترې کومه امین امین بس زموږ دپاره دغه ډېره ده ګرانو کتونکو انشاءالله انشاءالله. نو ګرانو کتونکو به درس ختمی مفتي صاحب سره به خبرې اترې کومه خو صرف مې ورته دا لایبرري ښودله لږ بار هم درته ښیمه چې بار څه صورت حال دا وګورئ دا وګورئ جي دا وګورئ چې کوم طرف ته ځي نو هغې طرف ته یو دغه روان دی ها. نو ګرانو کتونکو په دې دوران کې ما تاسو ته ویلي چې مفتي صاحب موږ څه ټایم ډسټرب کوو نو ډسټرب کولی شو نو په دې درس کې ورسره لږې خبرې اترې کوم او مفتي صاحب سره به لږ میلاوېږم لږ څنګه حال دی جي تاسو ښه جي خیریت دی جي خیر ایمان ته زموږ خیر یا الله د اختر نه پسې په خیر راولي کورونو کې خیر برکت واچوي بیمارانو په امان پروګرام دی ګرانو کتونکو دوی چوټي شو او دوی به د اختر نه پس بیا راځي که نه د اختر نه پس به راځئ نو موږ به د مفتي صاحب سره څو خبرې اترې کوو زموږ سره اوسئ. ګرانو کتونکو چونکې د دوی چوټي شوه معلومه شوه چې په دې کې د ایران افغانستان او د پاکستان او بیا د پښتونخوا د هرې ضلعې
دا صرف دا طالب علمان نه دي غورې دا چې هرې کمرې ته ځي نو هر ځای کې دي او دې کې چې کوم دی د مفتي او د باجوړ به د پښتونخوا دا ته رقم دی زه یم د افغانستان خو کور په ایران کې ده کور د پیران کې دی نو دی کله به ځي بس کله چوټي وشي رجب کې د ساربندي وشي بیا به ځو ایران تاسو موږ د باجوړ او الحمدلله نور طلبان د باجوړ ډېر شي دي دلته اوسېږي لنګر هر څه میلاویږي بس لنګر هم میلاوي خو روټۍ هم میلاویږي مفتي صاحب ماشاءالله خو د مدرسې سره تعاون کې چاته وایي نو موږ چې مفتي صاحب خورئ نه چې موږ چې تعاون وکړي زموږ د مدرسې یو تاسو به کتلي تقریبا شپږ چته مدرسه روانه ده که نه نو په دې کې حضرت مفتي صاحب خپله قرباني وکړي الحمدلله ابلو زموږ ته وویل چې د کا ما خپلې پیسې لګولې په مدرسه ما ته پته ده مفتي صاحب چې کوم دی ولا ډېر تعاونونه د علم کوم قوت چې کوم د الله پاک په دې پاکستان کې د افغانستان کې چې څومره علما دي څومره مفتیان دي د حضرت شیخ صاحب شاګردان دي که د علمي استدلال واخلي د مفتیتوب استدلال واخلي د هر طرف نه چې علمي استدلال واخلي الله پاک مفتي صاحب د علم ورکړی ده او که څوک په قدر باندې پوه شي چې کله دلته رالم په دې چارسده کې وګرځم تنګي کې وګرځېدم نو ما خپله ځان سره ویلې کاش کې د افغانستان دا خلک د ایران خلک یا د بل ځای خلک دلته راغلی وی د مفتي صاحب سره ناسته کړې وی درس یې کړی وی خو الله پاک چې کومه قوه په علم کې ورکړې دی هر چا ته نه ورکړې پوهه داسې دا کتابونه ما لکه ما ته ډېر ناشنا ښکاره سړی چې کله چاته وګوري دې نه معلومیږي د خبرو نه معلومیږي چې کله ورسره کینی ناسته ورسره وکړي مجلس ورسره وکړي کله کله خلک وایي چې حضرت مفتي صاحب محترم لږ بدماش غوندې ده که نه خو چې کله ما وکتل چې مولا بدماش نه لکه د بدماشۍ د بعضې خلکو ما شروع کې یو خبره وکړه چې کله په علما راشي نو بیا مفتي صاحب ته د بعضې خلکو په ذهن کې دا ګرځي لیکن کله چې هلته راسي الله پاک د علم باطن د علم تصوف د دې طرف نه چې کوم اخوا طرف ته چې لاړ سي د طریقت چې کوم لین ده هغه چې کوم پاک پیران دي ګډوډ پیران دي هغه ټول په دې علمي استدلال کې تخصص فی الفقه فی الحدیث کې ټوله کې ورته ښیي خو الله پاک یو خوندور کمال د دې ورکړی ده چې کومه څه سړی ورته راسي هغه د خبره پوهېږي دا د مستقل کمال ده تاسو جی الحمدلله موږ د کوټ څخه راغلي یو د کوټې نه موږ د څو کاله دلته وشو تقریبا دا مې اولنی کال د مفتي صاحب سره دی او تیر کال مې د شیخ ادریس صاحب سره رغه سوی ده سربندي سوی ده مفتي صاحب نه مطمئن الحمدلله څومره استعداد د مفتي صاحب د ان شاء الله تعالی ما د بل مولانا نه دونه استعداد نه دیندل فار علم کې الحمدلله ډیر مهارت لري که د هر مذهب کم کتابونه دي کم فقه د هر کتاب دلته موجود دی الحمدلله موږ په دې باندې ډیر تسلی ډیر راغسي وي ما صحیح السلام علیکم ورحمت الله موږ چې د سوات نه راغلي یو تحصیلي مړ سره تعلق لرو او مفتي صاحب د تعریف محتاج نه دی او ماشاءالله لوی شخصیت دی الله دې د دوله صاحب دلته لنګر هر څه روان هر څه برابر دي ماشاءالله موږ ته او د عوامو سره د مالي حالت له کمزوری د مدرسې کې تعاون ضرورت دی نو لکه خلکو ته موږ اپیل کوو چې د سوات خلک ډېر بخر دي نو چې ته خپل سواتیانو ته وکړې هغو ته به هم وکړو د سوات خلکو ته هم زما په دغه دی او د دې درخواست دی چې مدرسې سره خپل تعاون وکړي ور د سوات ته کو ته کوټي والا فارمل کې شته ان شاء الله تعالی موږ د کوټ والا خو ډیر مشهور یو په سخاوت کې کوخته کول ان شاء الله نیت مې دی چې خد شانده دلته راوړو ان شاء الله ته خو ایران والا ته وایې کنه زه به دا ووایم چې الله پاک افغانستان والا ته د افغانستان والا چې کوم خلک دي جلال آباد دي د لغمان دي د کابل دي که د قندوز دي که د مزار دي که د هلمند دي که د قندهار دي که د هر ولایت دي زه به تر خپل وسه پورې هغو ته وایم چې د مفتي صاحب محترم د مدرسې سره کوشش وکړي څومره چانده وس کېږي څومره چې هر څه وس کېږي په مدرسه کې داسې یو شی نه چې هغه خاص د پیسو نه بغیر جامې هم ضرورت راځي داسې وخت چې بل شی ورته راوړي هغه هم ضرورت راځي دا موږ ورته فرش وایي قالینه ورته وایي د کتابونو دا داسې مثال ده لکه د کور څوک د بیلې پټینګ څوک شګه سیمټ هر یو یعنې دې ته ضرورت نه زم بس خپل باجوړ ملګرو ته دا وایم که په هر ځای کې وي مسافري کې نو ټول د زموږ د مدرسې سره تعاون وکړي ان شاء الله په دې موبایل باندې زموږ نمبر چلیږي د مدرسې د حضرت مفتي صاحب ان شاء الله تاسو سره رابطه کولی شئ تاسو چې کوم امانت دغه به مفتي صاحب ته رارسي تاسو جی السلام علیکم زه ضلع مومند جنسۍ سره تعلق لرم او ضلع مومند جنسۍ چې دا کم کسان دي هغو ته بالخصوص او نور مسلمانانو ته بالعموم دا دعوت ورته ورکوم چې د مفتي صاحب په مدرسه کې خپل مالی جاني امداد وکړي ځکه چې مفتي صاحب مدرسې ته د خوراک سکا کې کوم خوراک مټیریل چې د هغې ضرورت هم دی د نغد ضرورت هم دی د نور مټیریل هم ضرورت دی آبادي شروع ده د هغې ضرورت هم دی او خپلو مومندیانو ته بالخصوص او نورو علاقې پښتونخوا ده څومره پښتانه چې د هغو ته بالعموم دا دعوت ورکوم
چې مفتي صاحب مدرسه کې ښه تعاون وکړي. صحیح. ښه ګرانو کتونکو دا دوی سره چې ما کومې خبرې وکړې دا هسې زما مینان پکې ووتل که نه نو ما یې راشه چې د موقع نه پیدا م والو نو دا یو څو پکې ایثار شو. ګوره دا د مومندو نه دا د کوټې نه دا پکې د سوات نه دا پکې د ایران نه دا پکې د باجوړ نه نو د هرې ضلعې او د افغانستان خو دې ځای نه ډېر فارغه شوي دي. تقریبا په تخصص بالفقه کې تقریبا 96 کسان استو تخصص بالفقه دا رنګ دور حدیث ته به وړه دور کوټر پونو نور اندې زیات دي کنه نو تقریبا 900 زرو دینه ګرانو کتونکو کله چې دلته دستاربندي وي که نه نو بیا په دې ټول تنګي کې چې کوم دی رونقې وي نو هغه موږ بیا هغه سکول ته یوسو دلته بیا د ناستې ځای نشته نو خو دا بره دا ټول ځای جوړ شي که نه او په در کې وي څه کمې دی نو د دې مومندان به منی مومندان به مني د باجوړیانو به باجوړیان مني ایرانیان به مني د افغانستان والا به افغانستان مني او غوړې دا زه پړومبني ځل ښه مفتي صاحب نه زمانه پیدا اخیستې ده نه ما ته ویلي دي خو ما ته د ذرایو نه پته ولګېده چې کنسټرکشن هم ودرېږي او لنګر هم مسله ده نو ما د هغې ذرایو په مطابق چې کوم دی اچانک راله ما ته دا هم پته نه وه چې درس به رواني خو ما خو تاسو ته ووي چې په مفتي صاحب باندې مخ وینم نو به ډایرکټ شروع شم او درس هغه په اخري لمخاتو کې او دوام پکې وشوله او ورسره چې کوم دی دوی سره خبرې مو شولې نو په دې چې کوم نمبر په هغې رابطه کوه مولانا صاحب بس یو تپوس کوم که ما ووې چې یاره دا داسې کتابونه یا داسې کتابونو ترمنځ طالب علمانو ته ښودنه ما خو چېرته نه لیدلې. بس بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا ډیر نادر کار دی او دا ډیر نایاب کار دی په ضلع چارسده کې او بیا په پاکستان کې خصوصا او بلکې په ټوله دنیا کې دا واحد داسې اداره ده په تنګي کې د مفتی ګوهر علي پیر مفتی ګوهر علي صاحب په مدرسه کې چې داسې په کتابونه باقاعده د لیزر په ذریعه باندې ښي او طالب پاسي یا هغه کم خادم چې هغه پاسي او هغه چې کم دی کتاب راخلي او هغه بیا طالبانو ته ښي نو دا زمونږ دپاره نه بلکې د ټولې دنیا چې څومره مسلمانان دي د هغوی دپاره ډېره د خوشنصیبۍ خبره ده خصوصا زمونږ دپاره ډېره خوشنصیبي ده چې موږ په لومبي ځل باندې داسې د درس دپاره کتابونه ولیدل چې دا ډېر یو آسان طریقې سره موږ ته دا درس راښي داسې کوي چې بالکل دا خبره زموږ په ذهن کې راکېنی او په دې مکتبه کې تقریبا صد پاسه د 2 کروڑو روپو کتابونه پراته دي د 2 کروڑو روپو بلکې اوس زه به ووایم چې د 2.5 کروڑو روپو کتابونه پراته دي په دې مکتبه کې او په دې کې هر قسم د شوافیو د موالکو د احنافو او د حنابلو کتابونه پراته دي نو که څوک په دې مدرسه کې داخله اخیستل غواړي د دې مدرسې سره امداد کول غواړي نو په دې دغه باندې د نمبر به پروتي او تاسو په دې باندې هغوی سره رابطه وکړئ مفتي صاحب سره. السلام علیکم. ماشاءالله مرګرو خبرې وکړئ او مفتي صاحب اکثر درس کې دا خبره کوي مفتي صاحب ته ټایم نه میلاویږي نو کو څوک مسایلو له راځي څوک جرګې له راځي اکثر مونږ ته درس کې مفتي صاحب د طرف نه دا خبرې چې یاره ما ته ټایم نه میلاویږي ما به ډېر کتابونه هم لیکلي زه به چې کوم دی نور هم مخکې تللی وم زما مدرسه به په مخکې تللې وه او کتابونه به مې لیکلي خو ما ته ټایم نه میلاویږي کسان د لنه نه راشي چې زه څنګه راشم نو دغلته ناست دي نو بیا ما ته مناسب نه ښکاري چې اوس د یو ځای نه بل ځای نه راغلي او زه ورسره سلام ونه کړم او واقعي خبره نن سبا کو څوک سلام ونه کړي بیا وي څوک متکبر دی څوک غرور کوي څوک څه نو مفتي صاحب ډېر علمي کارونه چې کوم دي د دې د وجې دي نو که دې انضمت الوقت وشي او خپل وخت مفتي صاحب بار بورډ لګولی دی نو چې هغه وخت کې مسایلو له څوک راځي د هغې پابندي وکړي شي نو ډېره پیدا به وشي. ډېره ښکلې خبره مو وکړه کتونکو مفتي صاحب په دې علاقه کې جرګې مرکې هم کوي غټې غټې جرګې ښه نو زه دلته مفتي صاحب ته خیران یم چې د خوب څه ټایم کې دی تا د حقیقت کې یو خبره کوم درس هم کوه بله مدرسه کې لکه د پیریانو چې کوم دی نو کله به په شب قدر کې نازل وي کله به په یو ځای کې وي کله به په پیښور کې وي دلته کې دا ما چې نن درس ولیده ما وي نه به ما یې نه به راشه د موقع نه به پیدا اوچته کړم او زه به خپل کار وکړم نو هغوی پکې دلته درس هم کو نو جرګې هم کوي درس هم کوي او پیري مریدي هم کوي پیري مریدي به هم منې نو ګرانو کتونکو څنګه چې د مولانا صاحب ووي په لیزر باندې کتاب ښیي چې پلانکي کتاب راواله دلته یې کس ودرولی وي او بیا هغه لاړ شي او باقاعده ورته وي د پلانکي نمبر جلد په دې پیج باندې دا ووایه دغه ټیم کې به الله پاک دماغ ورکړي دی په هغې باندې به خیران شي اورې او تاسو دلته کې دا لیزر دی وګورئ
دا دا ګوره ښه مې پریکټیکلي درته زه مخیم دا مفتي صاحب لاس کې نیولي وي دغه کتاب راواله دغه راواله دا به تاسو ته هم ډېر ناشنا ښکاري که نه هم مولانا صاحب جی جی لکه تاسو خو دلته یې که نه او جی بالکل مفتي صاحب سره اوس خدمت کوو هسې تاسو څوک به چېرته اورېدلي وي داسې چېرته هم کتلي دي نورو مدرسو کې کې داسې نشته جی نشته چې دا کتاب راواله دا دغه که جس یو بل مخکې غټ علم او پاس شوی دی مفتي امین صاحب ورته وایي دا اورکزی ښه هغه ډېر مشهور یو مفتي صاحب مشهور دی په کتابونو باندې چې دوی پېښور مکتبي والا وي دا دارالکتب والا زه دوه علما پېژنم چې هغوی ما ته چې کوم کتاب راشي بس ما ته معلومات راکوي یو مفتي امین د اورکزی هغه اوس شهید شوی دی او یو مفتي صاحب صحیح ښه ګرانو کتونکو دا د 2.5 کروړو دې ځای کې کتابونه پراته دي نو په دې باندې به خبرې اترې هم کوو او کیدای شي موږ د دوی زړه وګټو ځکه چې کرین هم نښه ده څه پته دي خو بل ولا کرین ته دوی ووټ راکړي دا چې مفتي صاحب چې کوم دی هغه خپله د دې ځای راتلونکي امیدوار دی جید باوجود چې کوم دی اکثر ته سیټ دغه کي نو خیر دی اوس کرین طرف ته زه ماحول جوړوم انشاءالله دغه هم ټیکېږي خو ګرانو کتونکو امداد لنګرخانه ډېر زیات طالب علمان دي پکې دا څه چې کړي دي مفتي صاحب خپل اړي موړي به نور هغه ما ته هسې د ذرایو نه پته ولګېده ځکه چې دا ډېر طالب علمان پکې زموږ پیژنګلو دي خپل هم دي پکې ملګري هم دي پکې څوک پکې د باجوړ دي ټیلیفونونه راته وکړي نو هغه موږ دلته کې راولو او هغوی ته موږ دا وایو چې دلته کې دوی سره امداد وکړي انشاءالله مفتي صاحب طرف ته وځو هغه سره به بیا خبرې اترې کوو زموږ سره